ګرانو کتونکو د بډابېرې تاڼې په حدود ګړي ملي خیلو کې یو ډېره دردناکه واقع شوې ده. د هنګو سیدونکی دی، دلته د یو کور څوکیداري کوي. هغه داسې 40 سال عمر دی، نامعلوم کسانو په حجره کې دننه مړ کړی دی او تښتېدلی دی. دې حوالې سره د هنګو رهایشي دی جنت ګل دی وایي چې دی د هنګو دی، خو دی دلته په دې ګړي ملي خیلو کې د یو کور څوکیداري کوي. دی وایي د بل ورور دی، د 40 سال عمر دی، ضابطه خان وی هغه هم د یو کور څوکیداري کوي. دا مودی جنت ګل وایي زه بله ورځ په 16 تاریخ باندې چوټي وکړه، کلي ته د خپلو بچو سره لاړم. وایي چې په 17 تاریخ باندې واپس رالم د ماښام ماسخوتن. نو د ورور ضابطه خان چې کم کور کې څوکیداري کوي وی ورلم د ضابطه خان ته ور ډبولې دی، دغه ته ور نه دی کولو کړی، بیا دی په دیوال ور اورېدلی دی. نو په کور کې وایي دی دغه کور کې موجود نه و چې کله بیا دی حجرې ته ورغلی دی نو دا ضابطه خان نامعلوم کسانو مړ کړی او دا په وینو کې لت پت پروت او ملزمان تښتېدلي وو. مودی ویلي دي چې یاره دی خو دواړه دلته څوکیداري کوي او دی اصل کې بیسیکلي دی د هنګو. دی وایي چې زموږ چا سره داسې څه دښمني نشته. د په وینا باندې د بډابېرې تاڼې پولیس د نامعلومو کسانو خلاف FIR درج کړی دی او د ملزمانو تلاشي شروع کړی دی. پولیس وینا دا ده چې آی د دغه ځای نه شواهد هم غشتي دي او کوشش کوي چې د CCTV فوټیج هم ورته میلاو شي نو د هغې په مدد باندې به دې ملزمانو ته ورسي. ګرانو کتونکو په پېښور کې دا یو نوې سلسله شروع شوې ده چې یاره خلک قتل شي او د هغې د قاتلانو اړو پته ونه لګي، قاتلان نامعلوم وي. د پولیس وینا دا ده چې په تیرو 2 ورځو کې د 4 داسې لاشونه میلاو شوي دي چې یاره هغې کې د ملزمان نامعلوم دي. دا پیله واقع چې کوم د هغه د بډابېرې تاڼې په حدود کې نن شوې ده چې یاره چېرته د هنګو یو هلک و هغه نامعلوم کسانو وژلی دی. د هغه فیملي ویلي چې د هغه هېچا سره څه داسې دښمني نه وه. دا ټول کسان هغه دي چې دا خو نه څه داسې سیاسي کسان دي، نه د دې فیملي بیکګراونډ داسې څه خاص سیاسي دي، نه دا دونه زیات اهم کسان دي چې یاره څه داسې غټه وجه به وي د هغې وجه نه. دا ټول مطلب زموږ او ستاسو په شانتې غریب طبع خلک دي او د دې اړو د ملزمانو پته نه ده لګېدلې. لکه های فای خلک وي نو ځه خلک وایي د هغې وسه ډېر زیات داسې لانجې به وي. دا ټول نارمل خلک دي. څنګه چې ما تاسو ته وویل په بډابېره کې چې کوم دی د هنګو یو کس قتل شوی دی نو هم نارمل شانتې د څوکیدارۍ ډیوټي کوله چا سره. دغسې نایب ناظم چې کوم په ناصرباغ کې پرون اخترګل قتل شوی نو هغه هم د پراپرټۍ کار کو د علاقې مطلب نایب ناظم هم پاتې و. د هغه قاتلان چې کوم دي د هغې هم پولیس ته اړو څه پته ونه لګېده. دغسې د انقلاب تاڼې په حدود کې د پیله د لور لاش میلاو شو چې پانسي شو، بیا د مور لاش میلاو شو او هغه مطلب دا ټول 4 واړه کیسونه همغه صرف تاسو ته د 2 ورځو یاد کو. دې نه مخکې په پېښور کې دا یو سلسله چې شروع شوې ده داسې ملزمان نامعلوم وي او کیسونه چې کوم دي تر ډېر وخته پورې انسالو روان وي. نو الله پاک دې رحم وکړي چې دا سلسله د داسې طریقې سره روکاو شي چې پولیس داسې کارونه وکړي، ملزمان معلوم کړي، چیرې دا سلسله روکاو شي. د متنو تاڼې په حدود کې کشنګړ روډ باندې نامعلوم کسانو یو کس وژلی دی. د پولیس وینا دا ده چې د شناخت نه دی شوی. دا واقعي رپورټ داسې شوی دی د متنو تاڼې پولیس وینا دا ده چې دې ته اطلاع میلاو شوه چې په کشنګړ روډ باندې دغه د کیکرانو بوټي دي په هغې کې لاندې د یو سړي لاش پروت دی. پولیس وایي چې کله دې لاړل نو یو کس پروت و، هغه نامعلوم کسانو وژلی و. هلته د 15 خولونه هم خالي پراته و او دا سړی مړ. پولیس وایي کله چې دوی د دې سړي تلاشي واخیسته نو د سره جیب کې هېڅ داسې څه دستاویز نو چې په هغې په وجه باندې د شناخت شوی یا موبایل ورسره وي یا کارډ ورسره وي. نو دوی وایي چې د هغه په جیب کې هېڅ داسې ډاکومنټس نه و. پولیس وایي دا چې کوم هلک مړ دی نو د ده تقریبا 35 سال عمر دی، ګری کلر کپړې اچولي دي او وایي داسې مضبوط بدن دی او عام داسې 5 فوټ 6 انچ یا 7 انچ داسې قد دی. ای وایي چې یاره د دې مقتول چې کوم فوټو دی هغه دي په خوش علاقو کې مو ګرځولو خو د شپې ناوخته پورې د هغه شناخت نه شوی. نو پولیس وایي هغې لاش پوسټمارټم دپاره لیږلی دی او د هغې تلاشي شروع کړې دی. که دغسې د هغې څه پته ولګېده خو صحیح ده که نه. پولیس وایي بیا به د هغه فنګر پرنټس لیږو او د هغې په ذریعه باندې به بیا هغې معلوموي چې یاره دا څوک دی او چا قتل کړی. ګرانو کتونکو په پېښور کې نن 2 کسانو خودکشي کړې ده، ځان یې مړ کړی دی. په دې کې یو د ابابیل سکواډ پولیس اهلکار هم شامل دی. دواړه واقعاتو تفصیلات تاسو ته بیانو. د پیلنۍ واقعې تفصیل داسې دی چې عبدالحنان نومي کس بالا ماڼۍ تاڼې ته رپورټ درج کړی دی چې د ده زوی دی افتخار چې په FRP کې کانسټیبل دی او نن سبا په ابابیل کې د غربۍ تاڼې په حدود کې ډیوټي کوي. دی وایي د ده زوی چې کوم دی افتخار دی د 10-11 سال نه په ګل آباد چارخانه روډ باندې خپل سخر کره اوسیږي او د سخر هم دی او د ترم دی دی کره اوسیږي. دی وایي موږ ته اطلاع شوه چې افتخار دی خپل سخر کور کې ځان ویشتی دی او خودکشي کړې ده. دی وایي چې کله دی رالل نو بیا د لاش پروت او دی مړو.
پولیس ته سره چې بیا کله ما خبرې وکړم د ډي اس پي وینا دا ده چې یاره هغې کله موقع ته لاړل نو هغې د هغه ځای نه شواهد را یوځای کړل او د دې واقعي چې کوم دی لاش یې پوسټ مارټم دپاره مردخانې ته لیږلی دی او دې کې تحقیقات شروع کړي دي چې آیا څه وجوهاتو او دا خودکشي ده یا څنګه خودکشي شوې ده نو هغه وایي چې مزید څه خبره وي نو هغه به بیا زه به پولیس نه معلومات کوم او څه مزید معلومات وي نو هغه هم زه تاسو سره شیر کوم خو تر اوسه پورې معلومات دا دي چې افتخار په اف آر پي کې کانسټیبل او نن سبا ابابیل کې د غربي تانې په حدود کې ډیوټي وه دویمه واقع چې کوم دا هغه د رحمان بابا تانې په حدود کې شوې ده هلته م یو د 27 سال الګ دی هغه ځان وجلی دی خو د هغه فیملی چې کوم دا هغه پولیس ته ویلي دي چې یاره دی ذهني مریض او د نن په کور کې په تماچه باندې خپل ځان وجلی دی او خودکشي کړې ده په دې واقع کې پولیس دریافت شروع کړې